راځئ ملګرو د دې سړي دا خبرې واوره بیا درته جواب ورکوو. د عمر کې توره نه دی چې پاکستان کې څومره جنګونه کړي ټولې بېللي دي او انشاءالله دا جنګ به انشاءالله په بېللو روان دی او بېلي به ځکه انډیا اوس مکمل شروع کړه چې پاکستان نه پرېږدي پاکستان ریاست نه پرېږدي او سیه مهربانه جنګ اوس مکمل جنګ شروع شو د انډیا د خوا نه. ملګرو دا کس وایي چې تا پاکستان چېرته تر نن تاریخه پورې جنګ نه دی ګټلی. نو زه ورته وایم پاکستان چې کوم شکست ورکړی که نه دا تر نن تاریخه پورې هېچا داسې شکست نه دی ورکړی. خپل دښمن ته تر نن تاریخه پورې ګنه وګوره چې څومره جنګونه تېر شوي که نه چې څومره په دنیا کې چې څومره جنګونه تېر شوي که نه تر نن تاریخه پورې وګوره چې چا به خپل دښمن ته په 3 غنټې کې شکست نه ورکړی. دا واحد پاکستان دی چې خپل دښمن ته شکست ورکړی دی او دا خلک نن راپاڅېږي مونږ ته وایي چې پاکستان چا خپل دښمن ته شکست نشي ورکولی نه پاکستان جنګ نشي ګټلی. زه ورته وایم داسې شکست دی ماته څوک وښایي چې په دنیا کې په 3 غنټې کې چا خپل دښمن له شکست ورکړی او دا خلک خو د هغوی سره ولاړ دي. زه ورته اوس وایم ورشئ د مودي نه تپوس وکئ پر هرونو ته یې جاړئ او هغه خو لا پرېږده وایي دلته معبل یې راغلې ده پایلټه هغه خو نه هندوانې بوځي او نه تاسو راشئ د واپس یې درولئ تاسو یې درولئ د الله بندګانو او بیا داسې خبرې مه کوئ. الحمدلله پاکستان واحد ملک دی چې خپل دښمن ته په 3 غنټې کې شکست ورکړی دی او چې دا یاد وي که نه تمام دنیا به بیا پاکستان ته په کږو سترګو نه ګوري. اورې هغوی ته پته لګېدلې چې واحد پاکستان دی که هر څنګه دی که ډېر هم کمزوری دی که نه خو په 3 غنټې کې خو خپل دښمن ته شکست ورکړ.